روجه چې کوي نو په روجه کې ګوره یاد ساتئ پر اوس کال شکایتونه دا راغلي اوس کال بیا داسې دي وایي ټول خلک په رمضان په روجه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبک او نیټ کوي دی خو خلک غرق او تباه کړل هلکه غټ موبایل چې استعمالی نو دین له استعمال کا کتاب پہ وګوره د پیغمبر مبارک حدیث پہ وګوره تاریخ پہ وګوره د علماء بیانونه پہ وګوره خل استعمال کا نو خشه دی خل استعمال کا نو خشه دی زمون غټو غټو علماء ته ډېرې غټې غټې فایدې واغېستې او لیکن نوجوان کل ته تبی واغېسته نو په رمضان کې په روجو کې بیا موږ ټول ورځ دروغ او فیسبوک په ټول دروغ دی ټول دروغ لګی او فیسبوک تلاوت نه کوي د خدای نیکبخته ذکر وکړه د الله نوم یاد کړه درود شریف ووایه او غیبت نه او دروغ هم نه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجه دوړه کوي دا نه چې کوي روجه ماته شوه بیا به قضا نیسي داسې نه ده خو د روجې برکت یې دوړه کې ختمې کوو د رمضان په روجو کې دقسې دروازې عبادت که خیر انشاءالله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه دروازې ښکلې عبادت او د شپې عبادت نو اوس به څه چلو شي د دې فایده به سي فایده وسواره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره غور سره وره نو بس کوم د رمضان میاشت وه او دغسې په دې پوړی باندې قدم کېښودوي آمین نو چې په دویمه پوړی قدم کېښودوي آمین هغوی به په دې درېیمه کېناستېدل مونږ په دویمه کېنو هغوی په درېیمه نو چې درېیمې ته وخته او پې کېناست وی آمین نو صحابه تپوس وکړو الله رسوله امین خو خلک اله وایي چې څوک دوا وکړي مونږ خو څوک ونه لیدل چې چا دوا وکړه وی جبریل علیه السلام راغی هغه دوا وکړه ما پې امین وویل بلکې دوا نه بد دعایي خو خیر وی جبریل علیه السلام چې ما په لومبي قدم پوړی په کېښوده په دې ترتیب کې زه لږ تېر وځم ښه خو درې دي هر یو چې په کومه پوړی دی خو درې دي نو وی چې په یو مجلس کې ستا نوم څوک والي او درود پې ونه وی نو دی د خدای هلاک کی ما وی آمین نو چې په کوم مجلس کې د حضور پاک نومونه ونه دوه دي ښه یو محمد او یو احمد یو ولا مور یې ښه دی بل ولا نیکې یې ښه دی صلی الله علیه وسلم نو ته به صلی الله علیه وسلم خو دې نه وی نو رسول الله مبارک امین ویلی دی او خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام غرق شوې ها پوی چې په دویمه پوړی مې په کېښوده پوی چې د چا مور پلار جمدي وي که نه او دې دومره خدمت ونه کي چې د دې خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي دومره خدمت به کوې چې د مور پلار د خدمت په وجې ځان جنت ته ورسوي الله خوشحالي او خو د دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسوي نو چې داسې خدمت چې ونه کړه چې ځان جنت ته ورسوي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کړي نو رسول الله مبارک آمین د مور پلار خلک خیال نه ساتي چې ولا ګټي که نه نو باباجي په خپله زور هم کوي او چې غریب د ګټې نه لږ پرېوځي که نه یا بیمار شي یا کټ کې پرېوځي لږ غوندې بیا ورته سپک نظر کوي او چې ښه دی نی راوستی نو مور ته ښه نظر کوي او چې دوړدوړی راوسته دوړدوړی بس بیا خور الا مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پېژنې نه مور پېژنې ظالمه مه کوه داسې که تا نه به هم یو وخت کې دغسې بابا جوړېږي که او ای ظالمې ولې دا خاوند مور ته لمسی ولې دا خاوند مور ته لمسی تا نه به هم یو وخت کې دغسې خواښې جوړېږي بیا به څه کې د مور پلار قدر کوي قدر وایي چې په درېیمه پوړی کېناستم نو جبریل علیه السلام څه وایي وایي چې په چا د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان په خدای وبخي څونه عبادت به کې تشه روژه نه څونه عبادت به کې چې دونه وکړې چې ځان په خدای وبخي دونه خوشحالي اوهو رمضان کې دروازې ناره تنده لوږه تېره کړه خواهش نه ځان وساتو د شپې ګوره روازې پر تکړه د شپې بیا ماته مونځ کوي نو دا دې خدای هلاک کړي ما وی چې امین نو چې دا ما درته نن کمې طریقې وښولې په دې دې عمل ونه کړ او روژه دې کې ښکلی عبادت ته ونه کړه چې ځان په الله وبخې نو چا خیره کړې ده جبریل علیه السلام امین پې چا ویلی دی رسول الله دې خیرو ته خو مونږ والله که ټینګ شو تبه یې ده بیا نو ښکلې د مارونو خشته عبادت به کوو ښه
انشاءاللہ. اوس نه نیت وکړئ که خیري، الله به اجر درکوي چې موږ به که خیري مکمل پیشمني له پاسو. ور هغه دی نه مې شروع کړه، پیشمني له به پاسو، لږ به خورم خو خورم به، ځکه رسول الله مبارک سنت دی، مبارک یې ورته ویلي. او پیشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي مونځ به کوم، ښکلې به کوم ښکلې. او دغه وخت دعا هم قبلېږي. دغه وخت الله اواز کوي اے بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کړم؟ شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکړم؟ الله سوال کوي. باباجي زمون خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله، یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده، نو ما ته د هغه یو څو څیزونه یاد دي. نو هغه به ژړل دغه وخت کې به چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه، تا په خپله اواز کې. رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دي ویلې، ته په خپله وایې چې ما نه غواړې، نو خدای غواړم ده نه. ګوره چلم پکار دی که نه. شته څوک چې بخښنه غواړي چې وله ویې بخښمه، شته څوک حاجتمند چې حاجت وله پوره کما، نو دا وایه چې الله دا واسطه کړې دي ما ته رسول الله مبارک ویلي، نو خدای زما حاجت پوره کړي. موږ ټول محتاج یو الله ته که نه، بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوریاست بل څه پریشاني وي، نو دا به کوو ښه تهجد شابسې، بیا دعا به کوو ورپسې که خیر ښکلې تهجد لږ خو ښکلې، او بیا پیشمني. او پیشمني چې څنګه وکړو نو جومات ته تلل بس، ځکه لږ وخت دی جومات کې لا جمع تیاره نه ده، لږ تلاوت به وکړو، تلاوت نه راځي ذکر به وکړو، تسبیح به واړو، او یا به درود شریف ووایو. نو چې جمع څنګه وشي نو ښه خو دا ده چې سړی اشراق ته کښېني ثواب یې ډېر زیات دی. په هغه ځای کښېني او 2 رکعته مونځو کې د حج او د عمرې ثواب یې کېږي. خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبه خورې دی یا بل څه، نو لاړ شه خپل کار وکړه، ښه مزېدار د ماسپښین مونځ له په وخت لاړ شه خپل مونځ وکړه. په دې میانځ کې تسبیح ځان سره کې، روژې میاشت کې هر یو ملګري ځان له تسبیح پیدا کې، تسبیح پیدا کې خو په 100 روپۍ کېږي، په 10 روپۍ کېږي، ځان له تسبیح پیدا کې جیب کې واچوي. تسبیح کې دا فایده ده چې ګوتې یې ورسره ولګي الله به در یادېږي. بیا ماسپښین مونځ، بیا مازدیګر مونځ وکړه، خوب پکې خیر دی وکړه، مازدیګر بس جومات ته ځه بل کار مه کوه، بس عبادت وکړه. ماښام ښه مزېدار روژه ماته کړه، خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کړه، ګزاره وکړه لږه غوندې، نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه، ختم وکړه، بیا پکې خوب وکړه. دا یو طریقه شو د مارونو ستاسو دپاره، یو ټایم ټیبل شو. نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي، غیبت پکې ونه شي. حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه وایي اني صائم، زما روژه ده. ته که هر څه وایه زما روژه ده. نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پیشمني له به پاسول، نو چې دا ماشومان به در ودې په جړا شو که نه، نو د لوبو څیزونه به یې وله ورکړل، ماشومان به یې په لوبو کول چې دا روژه پې سر ته ورسوي. او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه فرض ده او مور ورته وایي نه صبر وکړه مه نیسه، خرابېږي خرابېږي، دی وجود ته نه ګورې اتي دی او خرابېږي. ولې خرابېږي؟ نو چې روژه پې فرض دي او په لومبي کال ګورې زمونږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ونیسه، سږ کال نیمې ده باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي، ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي په روژو څوک نه مري، روژې پې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو، او په خپله کوشش کوئ چې د نه روژه خرابه نه شي. روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زمونږ دپاره چې موږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې خوشحاله کړو. که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نشي نیولی، داسې بیماري ده چې ته پکې نقصاني کېږې، مه نیسه. که چرته دی بوډا دی شیخ فانی ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي، او که چرته دی ځوان زلمي دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته ښه، که دی کله جوړ شو نیسي به، او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو اسم پې نشته دی. نو د رمضان د روژو ډېر برکتونه دي، الله خوشحاله شي. د وجود زکات هم دی، وجود به دی نرم شي، رکوټې به شي، کمزورې به شي. والا کمزوري کېږي چې پېشمني سره ګزاره وکړي. دا زمونږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ته ورشه هلته کې روژې نه نیسي، هغوی پټان جانې روزه جانې پېشمني روژه ماتي ته بیا ناست دي. پنجابي نه چا تپوس وکړه روژه نه نیسي او پېشمني دغه ته روژه ماتي ته ناست دی، وایي څه کافر یم ماتون به یم نسم، کافر دې ولیدم څه. نو دا شی به پکې نه، ښکلې روژې ونیسئ مزېدارې، ذکرونه پکې وکړئ، الله پکې یاد کړئ، خپل ډیوټي هم پکې وکړئ، دکانداري هم پکې وکړئ، چې لږ فارغېږئ نو رب العالمین ذکر پکې کوئ ښه.